दे मुसन्निफ सरीदा हर रात तायन और तारीफ हगा अल्लाह लरदा चखपल किताब ये पर हम बांगे पैल कर और फरमाई दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। और जाइए फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब। यानी हर दौल सना और सायना हगा अल्लाह लरदा पर फल बंदा बांधिए कुरान मजीद नाजिल कर चिपहब के है दौल को गुआले नस्ता और हमेशा दीन कायमून की तरसूद अल्लाह ताला आस्तावे दे कुरान मजीद बजरिया खलक दे अल्लाह ताला सख्त आजाब सका खबर खान और कुम कसाम के ईमान रावी और नेक अमल कवी हुई तदने को हुई तदनेक और अजर जीर और हवा चूक से देखलो जाहिलो प्लरुनो और निकुनो देवैनाओ को औरिदलो सरा अल्लाह ताला का औलाद साबितवी हो गई हम राव कोई और वतुआई के दगा वैनावे दे अल्लाह ताला दे जात को हकला स्थिर जसारत और माजी दरवा दे हो गई न खुलो सका बहर की पस ए पैगंबरा खाइस्ता फजल के जो हुई जन मुसलमानी दो लअमल मायूसी पैदा मगर है कल हमदा से मकवा हमदारंग लकतंग से अल्लाह ताला देख पल किताब फैल फहम सर कड़ैदा पहामा डवल ये देख पल मखलूक फैल हम फहम सरा खड़ और फरमाइली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल-अर्ज़ वजअलज़-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। हर दौल सायना और तारीफ हवा अल्लाह ताला लगा कि आसमानुन और मका थियारी और रिनाई पैदा कर मगर सरल भी बिया हम काफिरान अल्लाह ताला सर शरीक गर्जून की हम दगडवली खपल मखलूक खातिमा और पाइता रसवना हम पर हम बांगे कड़े पहव जाय के सिद्ध जन्नतियानो और दोज़खियानो के अंजाम पर हक ले फरमाई की सिद्ध जन्नतियानो और दोज़खियानो के अंजाम पर हक ले फरमाई वतरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिया बैनहुम बिल हक़्क़ि व क़ील الحمد لله رب العالمين।
یعنی تبا دی قیامت پورز وگوری چه گرد دی پرشتی با دی اللہ تعالی لحظتخا پتلورو پلو تاوسوی او دی خدای پاک حمد ثنا تسبیح او تقدیس با بیانون کی پدغه ورځ به د خلکو ترمنځ فیصلې په حق او نیاو یعنی عدالت سره کېدونکي او وبه ویلی شي چې هر ډول تعریف او حمد الله تعالی لره ده له همدې عمله د الله تعالی فرمان ده چې وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. یعنی واجی اللہ تعالی حق معبود ده او لهذا خبرت بل هیڅ معبود نسته هر ډول ثنا او تعریف په پیل او په پای کې الله تعالی لره ده حقیقي حاکمیت هغه لره ده او د هغه په لوري پاتې بیرته تلونکي یا او بل ځای کې فرمایلی الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة یعنی هر ډول حمد او ثنا هغه الله تعالی لرضا چې د آسمانونو او ځمکې ګرد شیان دی هغه دي او په آخرت کې هم یوازې الله تعالی لره ثنا ده او الله تعالی حکیم او په هر شي او په هر څه خبردار. پس په اول او آخر کې هر ډول حمد و ثنا الله تعالی لره ده یعنی ټول هغه څه چې الله تعالی پیدا کړي پیدا کوي په هغوی ټولو کې د ستاینې ور یوازې الله تعالی لکه چې لمونځ کوونکی په لمانځه کې لسمع الله ولمن حمدته ورسته وای اللهم ربنا لك الحمد ملائك السماوات وملائك الأرض وملائك ما شأت من شيء بعيد بعد. اے اللہ اے زمانگ ربا ہر ڈول ثنا او حمد دی آسمانونو او دی زمکی دی دکیدو پا اول او لهوی تخورستا تتی دکیدل وباری دا طول یواز کال رجی لهم دی عمل طول وقلتا باید دی حق دی حمد و ثنا ویلو الہام وکراش او دی هری سلوی پا دی هری سا او نفس پو ویستلو لتکلف تخفرت باید دی خدای پاک حمد او تسبیح پردائی کرائی زکت دی مؤمنانو فوران دی اللہ تعالی ستر نعمتنا
دهغه بشپړ قدرت دهغه پرلپسې رحمتونه او دهغه بشمیر او نه تمامېدونکي احسانونه با د هغوی په نظر کې وي. او دا هم قرآن مجید فرمایلی دي چې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هغه کسان چې مؤمنان دي او نیک عمل کوونکي وي الله تعالی به دوی ته د دوی د ایمان په توسه د هغو نعمت لرونکو جنتونو لاره وښیي چې د هغوی په منځ کې به ویالې بهیږي. دوی به هلته سبحانک اللهم او په خپل منځ کې یو بل ته د سلام سوغات وړاندې کوي. دا د هغوی وروستنی آواز به دا وي چې هر راز حمد او ثنا هغه الله لره ده چې د ګردو عالمیانو رب پالونکی ده. او همدارنګه الله تعالی فرمایلی دي الحمد لله الذي أرسل رسوله مبشرين ومنذرين لئلا يكونوا للناس على الله حجة بعد الرسل. یا د هر ډول حمد او ثنا هغه الله تعالی لره ده چې خپل رسولان یې زیری ورکوونکي او ویرونکي مبعوث کړل تر څو د رسولانو د بعثت څخه وروسته خلقو ته د الله تعالی په وړاندې کوم دلیل پاتې نشي. الله تعالی د خپلو رسولانو لړۍ په نبی امي عربي او مکی پای ته ورسوله چې له ټولو رسولانو څخه همدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیاتې روښانه لارې هدایت کوونکی او رهبر او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له زمانې څخه نیولې د قیامت تر ورځې پورې چې هر څو مر انسانان او پیریان پیدا کیږي د هغوی ټولو دپاره هغه رسول صلی الله علیه وسلم ده لکه چې په قرآن مجید کې دي قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعا. ورته چې خلکو په یقیني توګه زه تاسو ټولو ته د خدای پاک له پلوه مبعوث سوی یم د هغه الله له پلوه چې د آسمانونو او ځمکې ملکیت خاص هغه لره ده او پرته له هغه ذات څخه بل هیڅ معبود نشته. هماغه ذات مړه کول او ژوندي کول کوي. پس اے خلقو تاسو ټول پر الله تعالی او هغه په هغه رسول باندې ایمان راوړئ چې نبی ده امید ده په الله تعالی او هغه په ویناو ایمان لري. اے خلقو د هغه په اطاعت کې ستاسو لپاره هدایت
او لار مندنا دا. او ببل ځای کې الله تعالی فرمایلی دي لا نصركم به ومن بلغ ترڅو زه هم تاسې او هم هغه څوک چې ما قرآن ورته رسولی دا وویرو پس هر عربي او عجمي تور او سپین انسان او پیریتا چې دا قرآن ورسید دی هغو والو دپاره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویرون کیدا. او له همدې کبله الله تعالی فرمایلی دي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. او هر هغه څوک چې د دوو ډلو پیریانو او انسانانو څخه پرده باندې کافر سو، او هر هغه څوک چې د دوو ډلو پیریانو انسانانو څخه پرده باندې کافر سو، هستوګنځی یې دوزخ ده، د اوسېدو ځای دوزخ ده. او همدارنګه که څوک پر قرآن باندې هم کافر شي نو هغه د قرآن په حکم دوزخي ده. او په یو بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. یا هغه څوک چې د دغه قرآن تکذیب کوي ما ته یې پرېږده، زه به هغه په تدریج سره داسې ونیسم چې پوه به هم نشي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما رسالت او بعثت عام د هر تور او سور په لوري د پیغمبر په توګه لېږلی شوی. مجاهد د دې حدیث په تفسیر کې ویلي دي یعنی د ټولو پیریانو او انسانانو په لوري. پس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګردو انسانانو پیریانو په لوري الله تعالی له پلوه رسول ده، او ټولو ته د الله تعالی د وحی او عزتمن قرآن رسوونکی دی. د هغه کتاب چې هغه ته له هیڅ پلوه هم باطل نشي ورتلای. د هغه کتاب چې هغه ته له هیڅ پلوه هم باطل نشي ورتلای. هغه کتاب چې حکیم او حمید الله تعالی نازل کړی، او الله تعالی چې خپل دغه مقدس کتاب د ذکر په حقلا ټینګار هم کړی دا، او فرمایلی چې تاسو ولې په سپېڅلي قرآن کې فکر تدبر او غور نه کوئ. که چېرته دا قرآن له الله تعالی څخه پرته د بل چا له پلوه وایي نو هرومرو به تاسو په هغه کې ډېر اختلاف موندلی وای. او په بل ځای کې فرمایلی دغه مبارک کتاب موږ ستا په لوري نازل کړ تر څو خلک به هغه په هغه کې غور او فکر وکړي او عقلمند وګړي نصیحت ورڅخه زده کړي. او په بل ځای کې فرمایلی وګړي ولې د قرآن په زده کولو کې زیار نه باسي. آیا د هغوی په زړونو جذري قلب
او تعالی لګولای سوي دي پس پر علماء باندې واجب چې خلق ته د کلام الله مطلب واجب او دغه صحیح تفسیر وکړي او په اساس سیتوګه دغه د ذکر په لټه کې سی په خپل ذکرې او نور ته هم ورذکر الله تعالی فرمایلی من له اهل کتاب څخه ژمنه اخیستل ده چې دوی هغه بیان او پټ یې نه مگر دوی هغه شاته وګورځاوه او د هغه په بدلا کې د دنیا د لاس تراوللو په لټه کې سول او دوی دغه ملګری خورا ناوړ او په بل ځای کې فرمایلی کوم خلق چې الله تعالی منی او خپل سوګندونه په لږ بیا پلوري دی وی لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته نه دوی سره بعد قیامت په ورځ کې الله تعالی خبرې ونکړي او لدوی سره بعد قیامت په ورځ الله تعالی خبرې ونکړي او نه به هغوی پلوتا د رحمت په نظر وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کان بلکې د هغوی لپاره سخت دردونکی عذاب پس هغو ملتونو ته چې لمونږ څخه وړاندې کتاب ورکړی سوی و او هغوی د هغه کتاب څخه مخ واړاوه او د دنیا په ټولو او د دنیا په ټولولو او لاس تراولو باندې مصروف او لګیا سول او د الله تعالی د حرام کړای سویو شیانو ارتکاب یې وکړ د الله تعالی کتاب یې پرېښود نو الله تعالی د دوی غندنه وکړه مسلمانانو ته لازمه ده چې دوی داسې ونه کړي چې د مذمت او تقبیح ور وګرځي بلکې دوی ته لازمه ده چې د الله تعالی د احکام په تعمیل کې د زړه له کومې لګیا او د قرآن مجید په زده کړه او نور ته پر ښودنه او تعلیم باندې لګیا وځي الله تعالی فرمایي آیا هغه وخت نه راغلی چې د الله تعالی ذکر او د هغه حق له امله چې د مسلمانانو په لور راغلی ده د دوی زړونه په رپېدو شي او مسلمان د هغه چا په څیر نشي کوم چې له دوی څخه وړاندې و او هغوی ته کتاب ورکړای شو مگر د څه زمانې په تېرېدلو د هغوی زړونه سخت شول او زیات شمېر وګړي یې د الله تعالی د کتاب له حکم څخه سرغړونکي شول پوه چې د مړي پوهوي چې د مړې سوې ځمکې ژوندي کول د الله تعالی کار او موږ ستاسو د پوهېدلو په خاطر خپل آیاتونه بیان په دوو پورتنیو آیاتونو کې فکر وکړئ په څومره لطافت سره دا خبره پکې بیان کړای شوې ده لکه څنګه چې وچه ځمکه د ورښت په توسه په خوځېدو رادرومي همدا راز هغه زړونه چې د جنایاتو او نافرمانیو په عمل سخت سوي او مړه سوي وي د ایمان او توحید په توسه ژوندي او نرمي د لوی مهربانه او جواب الله تعالی په دربار د قبلېدو په تکل موږ دا دعا کوو چې اے تیختنا
زمن زړونه هم نرم کا. آمین. د تفسیر غوره او سمه طریقه دا ده چې لومړی خو د قرآن تفسیر په قرآن سره وي، ځکه د قرآن مجید که په یو مقام کې یو بیان لنډ راغلی وي نو پر بل ځای کې هغه په تفصیل سره ذکر شوی. له دې نه وروسته د قرآن تفسیر په حدیث سره کېدلی، ځکه چې حدیث د قرآن کریم شرح او تفسیر ده. بلکې حضرت امام ابو عبدالله بن محمد ادریس شافعی رحمت الله علیه فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احکام د قرآن څخه ذکرای سوي دي. فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احکام د قرآن مجید څخه ذکرای سوي دي. الله تعالی فرمایلی من طاقت حق سرا کتاب نازل کړی تر څو ته د خلقو په منځ کې د خدای پاک له بیان کړو احکام سره سم فیصلې وکړای. خبردار د خیانت کوونکو په لوري تمایل ونه او بل ځای کې فرمایلی من خو پر تا باندې دا کتاب د دې لپاره نازل کړی دا چې د وګړو په منځ کې د پیښو سویو شخړو پرېکړه او فیصله وکړي. دا کتاب د مؤمنانو دپاره هدایت او رحمت ده. او په یو بل ځای کې فرمایلی مونږ تا ته دغه ذکر یعنی قرآن د دې دپاره نازل کړی ده چې ته یې خلکو ته په څرګنده توګه بیان کړې تر څو هغوی فکر وکړي او غور وکړي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما ته قرآن او د هغه په انډول یو بل شی هم راکړل سوي دي. له دغه بل شی څخه مطلب د هغه سنت دا باید په یاد ولرل شي چې نبوي حدیثونه هم د الله تعالی وحی ده، لکه څنګه چې قرآن د وحی په ذریعه پرې نازل کړای شوی ده، همدغه ډول نبوي احادیث هم د الله تعالی له پلوه دي. مگر قرآن منلو لوستل کړای شوی وحی او حدیث غیر متل سوی وحی. امام شافعی رحمت الله علیه او نور سترو امامانو له دغو پورتنیو دلایلو څخه د نبوي حدیثو الهي وحی تو فرا ثابت کړي، مگر دلته دی هغوی د اقوالو د راوړنې لپاره زمینه نشته او نه یې ځای. مطلب دا دی چې د قرآن تفسیر باید لومړی په خپله پر قرآن باندې او په دویم پړاو کې په حدیث وکړای. هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږه، نو پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې ته به هلته پر څه شي باندې پرېکړه ته به هلته په څه شي باندې پرېکړې او قضاوت کوې؟ هغه په جواب کې ورته وویل په کتاب الله قرآن عظیم شان باندې. بیا یې ورته وویل که په کتاب الله کې پیدا نه کړې؟ هغه ورته وویل چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې
بیا ورته وویل او وی فرمایل که په هغه کې پیدا نه کې هغه ورته وویل بیا به زه په خپل اجتهاد وکړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې جواب په اوریدلو سره خپل مبارک لاس د هغه پر چینه باندې کېښود او داسې وفرمایل الله تعالی لره شکر ده چې هغه د خپل رسول استاد او لیګونکي ته د هغه شي توفیق ورکړی چې د هغه د نبی خوښ دغه پورتنی حدیث په مسند کې هم شته او په سنن کې هم او سند کې هم ډیر پیاوړی لکه چې په خپل مقام کې ثبوت موجود ده. نو په دې آیات کله چې کوم آیت تفسیر په قرآن او حدیثو کې پیدا نشي نو د صحابه کبار رضوان الله علیهم اجمعین اقوال ته باید رجوع وکړای ځکه هغوی د قرآن کریم په تفسیر ښه تر پوهېدل دا ځکه چې د هغه وخت حالات او قرائن هغوی ته ښه معلوم حالات او قرائن هغوی ته معلوم ځکه هغوی په خپل وخت کې موجود او سربیره په دې هغوی د ښې پوهې او صحیح علم او نیک عمل خاوندان او بیا په خاصه توګه هغو بزرګانو ته چې په صحابو کبارو کې هم د حسن مرتبه خاوندان لکه څلور امامان چې د نبوي خلافت افتخار یې په نصیب شوی د رشد او هدایت خاوندان یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین حضرت علی اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ او همدارنگ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ څخه روایت کوي چې هغه فرمایي په هغه الله تعالی دې زما قسم وي چې پرته له هغه څخه بل معبود نشته د قرآن کریم هیڅ داسې یو آیت نشته چې د هغه په هکله په دې نه پوهېږم چې هغه د چا په هکله نازل شو او په کوم ځای کې نازل شو او که زه پوهېدلی چې په قرآن پوهنه کې له ما څخه زیات بل کوم شخص پوهېږي او بیا هغه ته زما د ورتللو او رسېدلو امکان وایي نو ما به هرومرو هغه ته خپل ځان د شاګردۍ لپاره وړاندې کړی وای. حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ دا هم فرمایلی دي زمن د هر شخص د اعادت دا عادت و تر هغه پورې چې د لسو آیاتونو په مطلب به پوه نسو او هغه به یې زده نه کړه او په هغو ټولو به یې عمل ونه کړ نو 11 آیت به یې نه لوست. حضرت عبدالرحمن سلیمی تابعی فرمایلی دي ما ته چاته قرآن دکړ هغه به ما ته ویل چې موږ له حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه قرآن دکړ او موږ به تر څو چې د لسو آیاتونو علم له نبی علیه الصلاة والسلام څخه زده نه کړ تر هغو پورې به مخکې نه تلو. لنډه دا چې هغوی د قرآن د علم او پر قرآن باندې د عمل دواړو
دوله ذکر کړي چې دی وې د جملې څخه د قران دی علم او پر قران باندې دی عمل دوه ډله ذکر کړي چې دی وې د جملې څخه یو هم حبر البحر حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی قاقا زوی تر زوی او دی قرآن ترجمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دتا دی برکت دعا کړي او فرمایلی اللهم فقهه اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل اے الله هغه ته دینی پوهه ورکړه او د قران د تفسیر علم یې په نصیب کا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي د قران غره ترجمان حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ پس د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پورتنی وینا ل په نظر کې نیولو سره فکر وکړئ چې عبد الله ابن مسعود په 2 هجری کال کې وفات او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه دغه وفات نو وروسته 10 کال نور هم ژوندۍ نو دبا په دغه موده کې په علم کې څومره پرمختګ نور هم کړی حضرت ابو وائل فرمایلی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت په زمانہ کې حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی حج دی امیر په توګه وټاکل د دې حج په خپل خطبه نو په دغه موده کې په علم کې څومره پرمختګ نور هم کړی حضرت ابو وائل رحمت الله علیه فرمایلی دي دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی خلافت په زمانہ کې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی حج امیر مقرر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت په زمانہ کې حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی حج دی امیر په توګه وټاکل د حج په خپل خطبه کې د بقره سورۃ تلاوت او بیا یې تفسیر پدا کے حسک انداز کے وقت چې هغه د ترک او د علم کافران هم اوریدل وای نو ارومروبه مسلمان سوي وای په دینو روایتونو کې راځي چې د خپل دغه خطبه کې د نور سورۃ تفسیر کړی همدغه وجد کہ اسماعیل بن عبد الرحمن سجی کبیر فقل تفسیر کی دو بزرگانو عبداللہ بن عمر او عبداللہ بن عباس تفسیر نقل کئی مگر کل چې دغه بزرگ فقل تفسیر کی دی اہل کتابو زین روایتون نقل کئی فهغه کې هم فرمایي چې بني اسرائیل څخه روایت کول مباح په صحیح بخاری کې له حضرت عبد الله بن عمرو رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمان طلب رسول نه او ابلاغ وکړي زمان طلب رسونا او ابلاغ وکړي
کته هم دی یو آیت وی بلغونی ولو آیت دی بنی اسرائیلو دی روایت په نقل کولو کې هم سباق نستا فما پوری قصیدی دروا ویون کی تو وقتوگا دوزخیان حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ دی ارمک پا جنگ کے دی اہل کتاب دعا بوجی کتابنا مندلی دی وی خبری بے ہم دی پورتنی حدیث او پا نظر کی نیولو سرا نقل کولی مگر دی تا باید دیر سو چې د بنی اسرائیل روایتونه یوازې د مسلې د روښانتیا او د دلیل د پیاوړتیا په خاطر د ګواه په توګه وړاندې کولای په خپله له هغوی څخه مسائل نسي ثابت کېدلی د بنی اسرائیل روایات په درې ډوله دي اول یو هغه دي چې د هغوی تصدیق په خپل لمونږ سره موجود ده یعنی د قرآن کریم یا لکم حدیث سره سم د بنی اسرائیلو په کتاب کې هم ځینې روایتونه میندل کی چې د دې ډول روایتونو په صحت کې هیڅ شبهه نشته دوهم هغه ډول چې د هغوی تکذیب زمونږ په وړاندې موجود وي یعنی د کوم آیت یا حدیث څخه مخالف چې د دې ډول روایت په غلط والي کې هیڅ شک نشته دریم ډول هغه روایتونه دي چې د هغوی نه مونږ تصدیق کولای شو او نه تکذیب ځکه چې نه خو لمونږ سره د هغوی په هکله داسې روایت شته چې د هغه په توسه یې تصدیق وکړو او نه داسې روایت شته چې د هغه څخه مخالفت وي چې له دې عمله مونږ هغه ته درواغ او غلط وویلی په دې اساس دغه دریم ډول هغه روایتونه دي چې مونږ د هغوی په هکله چپ یو نه خو هغوی ته غلط وایو او نه یې صحیح ګڼو مګر د هغوی راوړل او یادونه روا او دغه روایتونه نه دي چې زمونږ دین ته هېڅ ګټه نشي رسولی او سربیره پر دې د دغو روایتونو په هکله په خپله د اهل کتابو په منځ کې هم ډېر اختلافونه موجود دي چې له همدې عمله د دغو روایتونو د نقل کوونکو ترمنځ هم هماغه ډول اختلافات د مثال په توګه د اصحاب کهف د نومونو او د هغوی د سپي د بڼې او د هغوی د شمېر په هکله او داسې د حضرت موسی علی نبینا علیهم السلام همسا د کومې ونې څخه وه دریم حضرت ابراهیم علیه السلام کوم مارغان چې ټوکړې ټوکړې کړي او بیا د الله تعالی په حکم هغوی بیرته ژوندي او پورته شول هغه کوم مارغان او د غوښې هغه ټوکړه چې د موسی علی نبینا علیه السلام په زمانه کې د غوا د ذبح کولو څخه وروسته پر مقتول باندې ووهل شوه او د هغې په توسه خدای پاک مقتول ژوندی کړ هغه د ذبح کړای سوي غوا د بدن د کوم ځای او څنګه ټوکړه او هغه کومه ونه وه چې پر هغې باندې موسی علی نبینا علیه السلام نور لیدلی او په هغې کې د خدای پاک کلام اورېدلی او داسې نور روایتونه پس دا هغه شیان دي چې الله تعالی د هغوی پر حقیقت باندې پرده غورځولې او موږ ته د هغوی د حقیقت په
پوهېدلو باندې پوهېدلو هیڅ ګټه او زیان نه رسي او موږ ته د هغوی د حقیقت په پوهېدلو یا نه پوهېدلو هیڅ ګټه او زیان نه رسي او نه د هغوی په معلومولو کې زموږ لپاره کومه دیني او یا دنیوي ګټه هو البته په دې هکله دا خبره شته چې د دغه نقل کولو رواج د دغه نقل کول رواج لکه چې په خپل قرآن کریم د اصحاب کهف د شمیر په هکله اختلاف نقل کړی او فرمایلی سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم یعنی دا خلق وایي چې اصحاب کهف درې کسو او څلورم سپی او ځینې نور وایي چې پنځه کسو او شپږم سپی خدا ټول اټکلونه او ځینې دا هم وایي چې هغه اووه کسه وو او اتم یې سپی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه چې د هغوی شمېر یوازې زما رب ته ښه معلوم ته له دوی سره په دې کله سرسري خبرې اترې وکړه او په دې کله په دې هکله له هغوی څخه پوښتنه مه کوه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه چې د هغوی شمېر یوازې زما رب ته ښه معلوم ته له دوی سره په دې هکله سرسري خبرې اترې وکړه او په دې هکله له هغوی څخه پوښتنه مه کوه ته له دوی سره دغه پورتني آیات موږ ته دا راوښودل چې په داسې موضوع کې موږ باید څه وکړو الله تعالی په دې هکله درې قوله بیان کړي چې له هغوی څخه یې دوه ضعیف ګڼي او په درېیم یې د ضعف حکم نه ده کړی چې له هغه څخه دا معلومیږي چې دغه قول صحیح ځکه که چېرته دا هم باطل وای نو د هغو نورو دوو په چیر به یې دا هم باطل کړی او بیا د دې سره یې دا هم وفرمایل چې د هغوی د شمېر علم تاسې ته هېڅ ګټه نشي رسول نو بیا تاسې د هغه په څېر نه کې ولې اړم یاست بیا تاسې د هغه په څېړنه کې ولې اړم یاست ولې داسې نه وایاست چې د شمېر حقیقي علم یوازې الله تعالی لره ده او ډېر لږ وګړي دي چې الله تعالی د هغوی له اصل شمېر څخه خبر کړي نو کله چې دا معلومه شوه چې هغوی له ځانه اټکل خبرې جوړوي نو بیا د هغوی لاسته راوړلو او نقل کولو ته څه ضرورت دی همدارنګه له دغو پورتنیو آیاتونو څخه دا هم معلومه شوه چې د یوې اختلافي موضوع په هکله د اختلاف د نقل کولو سمه طریقه دا ده چې ټول اختلاف اقوال بیان کولی د هغوی د صحیح او غیر صحیح څخه خبردار رای ورکړی او بیا د دغه اختلاف ګټه هم بیان کړی تر څو یو شخص له ګټور کار څخه په غیر ضروري او په بې ګټې کار کې مصروف پاته نشي که چېرته کوم شخص د کومې اختلافي موضوع په هکله ګرد اقوال بیان نه کړي نو دا کار د ده کوتاهي ده ځکه ممکن ده هغه قول صحیح چې ده پرې ښودلی ده همدارنګه هغه څوک چې اختلافي اقوال له فیصلې او حکم کولو څخه پرته پرېږدي ده هم کوتاهي وکړه
او غیر صحیح او نا سم تا قصدن صحیح ووائی بیانو داتی شخص درواغجن او کله ناپوهی څخه داسې وکي بیا هم خطاکار دا ډول یو سړی په یو داسې باریکه خبره کې چې کومه ستره ګټه نه وي ډېر اختلافي اقوال نقل کړي او یا د داسې اختلافي اقوالو په نقل کولو لګیا دي چې د هغوی الفاظ یو له بل څخه مختلف وي مګر د نتیجې له مخې یا په بشپړه توګه اختلاف پای ته رسیږي یعنی د ټولو هدف یو او یا هر یو پر خپل ځای پاتې کی نو دا چې شخص هم خپل د قدر ور وخت ضایع او البته کړاو او دا کار یې وکړ چې هغه د نه کولو د داسې کس مثال داسې ده لکه چې یو شخص دوه کوچني جامې کوچنۍ جامې واغوندي د ګټورې او سمې خبرې توفیق دی الله تعالی په لاس کې کله چې یو آیت تفسیر په قرآن حدیث او د صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین نو په اقوالو کې پیدا نشي نو په دې صورت کې زیاترو دي دینی امامانو ویلي دي چې د تابعینو له تفسیر څخه دي استفاده وکړي لکه چې مجاهد بن جبیر رضی الله عنه چې په تفسیر کې دی الله تعالی یو ستر نکا دا فرمایي ما درې واره حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه لاولنا تر اخره پورې قران کریم ولو او دغه تفسیر می ورته ذکر دیو آیت میں ځانګړي ډول پوښتنه ورته کړي او ذکرای ابن ابي ملکیہ رحمت الله علیه فرمایلی دي ما په خپل حضرت مجاهد لید چې قلم او مشوانی به پلاس کې وا او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تبا ورته او د قران کریم تفسیر به ورته زکاو او بیا به لیک او د قران کریم ګر تفسیر یې په دې ډول نقل حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه خو فرمایلی د کوم آیت تفسیر چې مجاهد وکړي بیان دې نه منل بیګټي بس دغه تفسیر کفایت همدارنګه د حضرت مجاهد رحمت الله علیه پچیر د حضرت سعید بن جبیر حضرت اکرما رحمت الله علیه چې د حضرت ابن عباس غلام و او د حضرت عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه او حضرت حسن بصری رحمت الله علیه حضرت مسروق ابن اجدع رحمت الله علیه حضرت سعید بن مصیب رحمت الله علیه حضرت ابو العالیہ رحمت الله علیه حضرت ربیع بن انس رحمت الله علیه حضرت قتادہ رحمت الله علیه او حضرت ضحاک بن مزاحم رحمت الله علیه او داش نور تابعین او تبع تابعین او له هغوی څخه د ورسته ذوات تفسیر معتبر ګڼلای شي کله دا هم کېدلای شي چې د یو آیت د تفسیر په هکله د دغو بزرګانو اقوال ذکر کولای شي او د هغوی په الفاظو کې په ظاهره یو د بل په منځ کې لفظي اختلاف ښکاري مګر بې علمه وګړي هغه معنوي اختلاف ګڼي او وایي چې د دې آیت د تفسیر په هکله اختلاف په داسې حال کې چې په حقیقت کې داسې نه وي بلکې هغه داسې وي چې یو په تفسیر کې هغه ډول تعبیر کړی وي چې له آیت سره لازم او بل دې هغه تفسیر ته ورته تفسیر او تعبیر کړی
او بل هم بدل الفاظو کې کټ مټ اما شی په خپل تفسیر کې بیان کړی. پس په دغو صورتونو کې کته هم په الفاظو کې اختلاف وي مگر مفهوم او معنا د ټولو یوا رادروي. هو هوښیار تا ښایي چې په داسې ځای کې لغزش ونه کړي. والله الهادي. شعبة بن حجاج ویلی دي کله چې په فروعي مسائلو کې د تابعینو اقوال حجت کېدلای نشي نو د قران کریم په تفسیر کې به څنګه حجت. د شعبه دا وینا صحیح ده په هغو موضوعاتو کې چې دوی یو له بل سره اختلاف ولري دوی اقوال حجت نه مگر دی هغوی د اجماعي او اتفاقی اقوال په حجت کې هیڅ شک نشته. هو د اختلاف په صورت کې دی هغوی اقوال په خپل من کې نه خو یو د بل لپاره حجت کېدلای شي او نه پر نور باندې. او په دې صورت کې با د قرآن لغت او د حدیثو او د عربو زبدو او د صحابو اقوال ته مراجعه کولای. هو یوازې له خپل فکر او رائے څخه تفسیر کول مطلق حرام. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا قرآن په خپل فکر او رائے تفسیر ک او یا په ناپوهی سره سپکې ویل نو خپل ځان ته په خپل هستوګنځي په دوزخ کې جوړ. دا حدیث ابن جریر رحمت الله علیه ترمذی او ابو داود روایت کړی او امام ترمذی علیه الرحمه دې ته حسن ویل او هغه الفاظ له حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه منقول له حضرت جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې خپل رائے څخه په قران کریم کې څه وویل نو خطائی وکړه. ابن جریر رحمت الله علیه په ابو داود ترمذی او نسائی کې هم دغه حدیث موجود. امام ترمذی دی حدیث ته غریب ویل او دې حدیث دراوی سہیل په حق لا ځین عالمانو خبرې هم کړي. په دې حدیث کې دا الفاظ هم مروي دي چې کچا په قرآن کې خپل فکر څخه څه وویل کته هم صحیح وي بیا هم ویونکی خطا کا ځکه چې د په داسې کار ځان مکلف که چې د هغه علم ورته نه او داسې کار یې وکړه چې د هغه د کولو حکم ورته نه پس کته هم د ده له خولې څخه صحیح خبره وتلې وي خو بیا هم هغه خطاکار ځکه چې کار یې د کار په طریقه ونه کړ. د دې داسې مثال ده لکه چې یو ناپوهه او بې علمه سړی د قضا په ګدۍ کې او فیصلې او پرېکړې صادروي نو داسې شخص ته دوزخي ویلې سوي. دا بله خبره ده چې داسې کس په صحیح خبره مؤاخذه کمه داسې کس په صحیح خبره مؤاخذه کمه مگر بیا هم خطاکار خدا. والله اعلم. وګورئ هغه څوک چې په یو چا باندې تور لګي د خپل تور د ثبوت ګواه نه وړاندې کوي نو داسې کس ته الله تعالی په قرآن کې دروغجن وایي. ګواه کې په حقیقت کې خو هغه رښتینی وي او پر چا باندې چې دی
د زنا کولو تور لګئی هغه پر اختیا هم ځاني وي مگر لدی عمله چې دته ل گواه څخه پرته د دې خبر خبرول روان او د خپور کړای د خپور دته خدای پاک درواغجن وای والله اعلم همدغه وجه ده چې د سلفو یو ستر جماعت له بلا علم التفسیر کولو څخه سخت ویریدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي ما ته کوم ځمکه ځای راکړی ما ته به کوم ځمکه ځای راکړي او کوم آسمان به سورې را باندې وکي که زه په قرآن کې دا چې څه ووایم چې ما ته د هغه علم نه وي له ده څخه یو ځل وفاکهة وابا آیت د تفسیر پوښتنه وکړه نو ده په جواب کې وفرمایل ما ته به کومه ځمکه ځای راکړي او کوم آسمان به سورې را باندې وکي که زه په قرآن کې هغه څه ووایم چې ما ته د هغه علم نه وي د دې حدیث روایت منقطع ده یو ځل حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې پورتنی آیت تلاوت که پورتنی آیت تلاوت او بیا یو فرمایل فاتحه خو مونږ او تاسو پیژنو مگر ابن څه شي او بیا یې په خپل و فرمایل پدې تکلف ولې ځان مبتلا کوي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې زه حضرت عمر ابن خطاب سره وم د دې کمیس د شالوري ته څلور پیوندونه لګېدلي د دا آیت تلاوت چې وفاکهة وابا او بیا یې وفرمایل اب څه شي او بیا یې وفرمایل دې تکلیف ته تاسو ضرورت ده د دې په نه پوهېدلو کې څه زیان مطلب دا ده چې د اب معنا خو معلومه ده یعنی د تاسو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې زه د حضرت عمر ابن خطاب پروم د دې کمیس د شا لوري ته څلور پیونده لګېدلي د دا آیت تلاوت چې وفاکهة وابا او بیا یې وفرمایل اب څه شی او بیا یې وفرمایل دې تکلیف ته ستاسو ضرورت د دې نه پوهېدلو د دې په نه پوهېدلو کې څه زیان مطلب دا ده چې د اب معنا خو معلومه یعنی د سارو یو واقع او د ځمکې پیداوار مگر د هغه د کیفیت په هکله څرګند معلومات نشته په خپله په دې آیت کې تفسیر موجود ده چې په انبتنا فیها حبا وعنبا یعنی موږ په ځمکه کې دانې غلا او انګور زرغون کړي په ابن جریر تفسیر کې په صحیح سند سره مروي دي چې ابن ابي ملیکا فرمایي لحضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه یو کس یو آیت په حق له پوښتنه وکړه هغه په جواب کې هم ونه وی او که ویل سوي وای نو تاسو به سم لاتی جواب ورکړای په یو بل روایت کې دی چې یو شخص د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه وکړه په قرآن کې دیوی ورځي اندازا دیو در کلونو په انول خودل شوی
د دې څه معنا؟ حضرت ابن عباس په جواب کې وفرمایل دا چې په قرآن کې د یوې ورځې اندازه د 500,000 کلونو په اندول ذکر شوی ده. دا ولې پښتون کې ورته وویل زه خو له تا څخه ځان پوهول غواړم. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دغه 2 ورځې چې د هغوی ذکر او یادونه الله تعالی په خپل کتاب قرآن کې کړي د هغوی دواړو په هکله حقیقي علم یوازې الله تعالی لره. نو تاسو فکر وکړئ چې دومره ستر مفسر بیا هم د قرآن په تفسیر کې څومره احتیاط کاوه. د کومې خبرې په هکله به چې معلومات نه لاره د هغې له بیانولو څخه به په بشپړه توګه انکار وکړ. په ابن جریر تفسیر کې دي چې یو ځل طلق بن حبیب له حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه څخه یو آیت د تفسیر پوښتنه وکړه. هغه ورته وفرمایل که چېرته ته مسلمان یې نو ستا د قسم وي چې له دې ځایه لاس، او یا یې داسې ورته وویل ستا د قسم وي که به دلته نور کښېنې. له حضرت سعید بن مصیب رحمت الله علیه څخه به چې د قرآن کریم د کوم آیت د تفسیر په هکله پوښتنه وسوه نو په جواب کې به یې وفرمایل زه په قرآن کې هېڅ نه پوهېږم. د ده مبارک دا عادت و چې څه به چې ورته معلوم و هماغه به یې د قرآن په تفسیر کې ویل. یو ځل یې د یو شخص د پوښتنې په جواب کې وفرمایل له ما څخه د قرآن د تفسیر په هکله پوښتنه مه کوه. د قرآن د تفسیر پوښتنه له هغه چا څخه وکړه چې هغه وایي چې له ما څخه د قرآن یو آیت هم مخفي نه ده پاتې شوی. یعنی حضرت اکرم رحمت الله علیه یزید بن ابو یزید رحمت الله علیه ویلي من به کله چې له حضرت سعید بن مصیب رحمت الله علیه څخه د حلالو او د حلالو او حرامو د مسائلو په هکله پوښتنه کوله نو دې مونږ ته په دې باره کې له ټولو څخه زیات علم په نظر راته، مګر کله به مو چې د قرآن د کوم آیت د تفسیر په هکله پوښتنه ورڅخه کوله نو داسې به غلی شو چې ګواښ یې اورېدلي نه دي. حضرت عبدالله بن عمر رحمت الله علیه فرمایلی دي ما د مدینې ستر فقها او عالمان لکه حضرت سالم بن عبدالله، قاسم بن محمد، نافع او داسې نور ولیدل چې د قرآن له تفسیر کولو څخه به ویرېدل. حضرت حسام فرمایلی ما خپل پلار حضرت عمرو ما خپل پلار حضرت اروح نه ده لیدل چې د قرآن د کوم آیت تفسیر یې کړی. له عبید الله سلیمانی رحمت الله علیه څخه یو ځل د یو آیت د تفسیر پوښتنه کولای شي نو په جواب کې داسې ورته فرمایي هغه څوک چې د قرآن په آیاتونو پوهېدل چې په څه حقله نازل شوي هغوی اوس دا دنیا پرې ښودلې او تللي اوس تاسې سم او برابر. حضرت مسلم بن یسار رحمت الله علیه فرمایي کله چې تاسې د الله تعالی په کتاب قرآن د تفسیر په هکله څه ویل غواړئ نو وروسته وړاندې ګورئ، ځکه چې قرآني تفسیر الله تعالی ته د خبرې نسبت کول. حضرت ابراهیم رحمت الله علیه فرمایي زمون ګردو ملګرو د قرآن تفسیر ډیر ستر کار ګاڼه او په هغه کې به ډیر احتیاط. شادی رحمت الله علیه فرمایي دي سره دې چې ما د قرآن کریم د هر یو آیت ذکر او علم ځانګړی حاصل کړی، مگر بیا هم کله چې زه تفسیر کوم نو
بغړي ځکه چې تفسیر له الله تعالی څخه روایت کوي. حضرت مسروق رحمت الله علیه فرمایي په تفسیر کې ډېر احتیاط وکړئ ځکه چې تفسیر کول له الله تعالی څخه روایت کوي. له هغوی با هیڅ کله هم له معلوماتو څخه پرته چې قرآن پر معنا او مطلب ویلو باندې خوله نه پرانستل، خو د لغت یا شریعت له مخې چې کوم تفسیر معلوم سوی وي د هغه بیانول هیڅ باک نه. دا ځکه چې له دغو بزرګانو څخه د قرآن کریم په تفسیر کې ډېر سپېڅلي اقوال موجود دي. که څوک ووایي کله چې دغه بزرګان د قرآن له تفسیر کونې څخه ویرېدل او تفسیر یې نه کاوه، بیا مو له هغوی څخه تفسیر ولې منقول؟ د دې ځواب دا ده چې هغوی به په هغه موضوع کې له ځواب ورکولو څخه چوپ کېدل چې معلومات به ورته نه وو، او د هغو ځایونو تفسیر به یې کاوه چې ورته معلوم وو. او دا دواړه خبرې د قرآن د تفسیر په هکله پر هر چا باندې واجب. د بې علمۍ په صورت کې چوپ کېدل او د علم لرلو په صورت کې بیا بیانول هر یو په خپل خپل ځای کې لازم. قرآن کریم فرمایي یعنی قرآن خلقو ته بیان او پټ یې نه کړ، لتبینه للناس ولا تکتمونه، یعنی قرآن خلقو ته بیان کړی او پټ یې نه کړی. په حدیث شریف کې راغلی لچا څخه چې د یوې مسلې په هکله پوښتنه وکړه شي او هغه سره له دې چې ورته معلومه وي پټه وي، نو د قیامت په ورځ به د اور قبضه په خوله کې ورته واچول. په ابن جریر تفسیر کې حدیث ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د قرآن د هغو آیاتونو تفسیر کاوه چې تفسیر به جبرائیل ورښودلی، مگر دا حدیث منکر او غریب او د هغه د راوي جعفر په هکله چې د محمد بن خالد بن زبیر بن عوام قریشي زوی ده، امام بخاری رحمت الله علیه ویلي دته د حدیثو متابعت باید ونه کړای. حافظ ابو الفتح یزیدی رحمت الله علیه فرمایلی دي نوموړی منکر الحدیث ده، او کداغه پورتنی حدیث صحیح هم شي نو د هغه مطلب دا کېدلای شي چې له دې څخه هغه آیاتونه مراد دي د کومو معنا چې د الله تعالی له ښودنې څخه پرته نشي معلومېدل. د دغه ډول آیاتونو مطلب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځان ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه معلومول. امام جعفر د پورتنی روایت چې کومه معنا کړې ده د هغې حاصل هم دغه ده او هم دغه زړه ته هم لویږي، ځکه چې په قرآن کریم کې داسې آیاتونه هم شته چې د هغو علم یوازې الله تعالی او داسې آیاتونه هم شته چې د هغو علم علماو ته شته او داسې آیاتونه هم شته چې عربي وګړي د خپل ژوندون د ژوند او لغت له مخې پرې پوهېږي او داسې آیاتونه هم شته چې د هغوی مطلب دا چې جوت او واضح چې د هغوی په تفسیر کې هیڅ چاته هم مشکل نه پیدا کېږي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي تفسیر په څلور ډول، یو هغه چې د عربو له کلام څخه معلومي، دویم هغه چې هر څوک پرې پوهېږي، دریم هغه چې د علم خاوندان پرې پوهېږي، څلورم هغه ده چې پر هغه باندې له الله تعالی څخه پرته بل هېڅ څوک نه پوهېږي.
پدی حقلا دیو مرفوع حدیث روایت هم سوی مگر دیو تو اسناد کی خبری سوی په هغه کې راغلی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قران نزول په څلور ډول شوی د حلال او حرام آیاتونه چې کله دغه تقطوب به خبره پاتې شو نو د قیامت په ورځ یې په دې حقلا هیڅ عذر نشي منل کېدل. دویم هغه تفسیر چې عربي بیان هغه تفسیر چې عربي بیان کړ دی دریم هغه تفسیر چې عالمان پرې پوي څلورم هغه چې متشابه آیاتونه دي چې د هغوی علم له الله تعالی څخه پرته بل هیڅ چاته او هغه څوک چې پر هغو باندې د پوهېدنې دعوا وکړي هغه دروغجن د دې حدیث په سند کې محمد بن صائب کلبی دا او کېدل شي چې هغه متروک الحدیث او یا دا چې د موقوف روایت یعنی د عبد الله بن عباس قول مرفوع حدیث ګڼل والله اعلم.